बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। तासु ګورئ زما چینل الیاس بایوکیمستري. د دې نه مخکې چې کوم ویډیو مونږ جوړه کړې وه نو هغې کې مونږه ډرایینګ ماسټر ډي ایم چې دی ټیچینګ کیډر خیبر پښتونخوا ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن د هغې کم چې ضروري ایم سی کیوز وو نو هغه مونږ په هغه ویډیو کې چې دی کړي وو. نن مونږه چې دی پیډاګاګي چې کم موسټ امپورټنټ دی یاد ساتئ. پیډاګاګي دومره امپورټنټ دی که تاسو د اس اس ټي دپاره اپلای کړي ده او تاسو د اس اس ټي ټیسټ ورکوئ ټیک ده د ایټا باندې، که هغه اس اس ټي بایولوجي کیمسټري ده، که هغه اس اس ټي جنرل دی، که هغه اس اس ټي آی ټي ده، که هغه سی ټي دی، که هغه فی اس ټي دی، ډي ایم څومره چې هم ټیچینګ کیډرز دي یاد ساتئ دا خبره ذهن کې کیدئ څومره چې هم ټیچینګ کیډرز دي تاسو ورته اپلای کړي ده که هغه هر یو ټیچینګ کیډرز دی تاسو ته به پیډاګاګي په هر یو ټیسټ کې راځي. که هغه تاسو د اس اس ټي جنرل ټیسټ ورکوئ نو هغې کې به هم پیډاګاګي تاسو ته راځي بلینکس ټیک ده. نو مطلب دا دی چې لکه د پیډاګاګي نه تاسو خلاصېدی نشئ. نو ضروري دا ده چې بیا تاسو پیډاګاګي دا کم امپورټنټ ام سی کیوز دی تاسو زده کئ او ستاسو دا څومره که تاسو اپلای کړي وي، که تاسو پی ایس ټي ته کړي ده، که تاسو سی ټي ته کړي ده، که تاسو ډي ایم ډرایینګ ماسټر ته کړي ده، که فی ټي فزیکل ایجوکیشن ټیچر ته کړي ده، ټي ټي ته کړي ده، ای ټي ته کړي ده، هر یو کیډرز ته کړله نو هغې دپاره به تاسو پریپریشن خامخا کوئ. اوس دا ویډیو چې کوم زمونږ ده په دې کې به مونږه 50 موسټ امپورټنټ ام سی کیوز چې کوم دي د پیډاګاجي ټیک ده څومره 50 موسټ امپورټنټ ام سی کیوز به تاسو سره زه چې کوم دی کومه ټیک ده. یاد ساتئ دا 50 چې دي که نه انشاءالله خامخا دې 50 نه به تاسو ته که هغه تاسو هر کیډرز ته ځئ تاسو ته خامخا بلینکس چې دی راځي. نو دا انشاءاللہ زه تاسو ته دا گارنٹی در کوم انشاءاللہ آپ کے 5 نمبر جو پیڈاگاگی کے ہے وہ آپ کے پکے ہے. که هغه تاسو اس اس ټي ته کړل اپلای، سی ټي ته کړل، پی ایس ټي ته کړل، डी एम ته کړی ده، که فی ټي ته کړل، انشاءالله ما تاسو ته ګارنټي کې سات ګارنټي سره یم چې کوم 5 نمبر دی هغه به تاسو ته ضرور چې دی میلاویږي. فرست اف آل به مونږه اول د دې دا کم بلینکس چې دي د پیډاګاګي هغه مونږه کوو، بیا د هغې نه پس په تاسو ته دوباره د هغې ریویژن کوم او بیا به انشاءالله تاسو دې ویډیو کې چې دی د دې 50 ام سی کیوز ټیسټ به هم ورکوو انشاءالله. نو کله چې دا 3 پارټس مونږ وکړو اول تاسو ته د دې اول به دا مونږ څه کوو به بیا به مونږ تاسو ته بیا به تاسو دې ریویژن در کوم او لاست کې به تاسو ټیسټ ورکوئ انشاءالله. هم په دې لیکچر کې به تاسو دا 50 ام سی کیوز یادي او انشاءالله ګارنټۍ سره ستاسو 5 نمبر چې دی انشاءالله به تاسو ته ضرور چې دی هغه میلاویږي. راځئ چې موږ د خپل لیکچر چې دی سټارټ واولو. نمبر فرست د کانسیپټ آف پرینیلیزم ان ایجوکیشن مینس سکول curricula should focus on what is. کم فرینیلیزم چې دی په ایجوکیشنز کې ټیک ده دا پرینیلیزم کم کانسیپټ چې دی ان ایجوکیشن هغه وایي چې سکول کوریکولا چې ده هغه فوکس هغه په کم یو شیز باندې به د هغې فوکس دی. کم د سکول کوریکولم چې دی د هغې فوکس په څه باندې دی په کم یو کانسیپټ کې فرینیلیزم کې. نو کریکټ انسر چې دی هغه دی ډیر ویورز کریکټ انسر څه دی اوور لاسټینګ چې دی په پرینیلیزم ان ایجوکیشن کې سکول کوریکولا چې دی هغه فوکس په څه باندې کوي په ایور لاسټینګ باندې کوي. According to John Dewey, school is a dash institution and education is a dash process. John Dewey چې دا کنه د هغې مطابق سکول کوم انسټیټیوشن دی او ایجوکیشن چې دی هغه کوم عمل دی. نو د جان ډیوي مطابق سکول چې دی هغه سوشل انسټیټیوشن دی او د هغې مطابق ایجوکیشن چې دی هغه سوشل پروسیس دی ټیک ده. In John Dewey student center approach learning the role of a teacher of a dash. ٹھیک ده جان ډیوي وایي چې د سټوډنټ سینټر اپروچ چې کوم دی د لرنینګ د ټیچر د استاذ څه رول دی په هغې کې د استاذ رول چې دی هغه دی فیسیلیټیټر. According to John Dewey, school must prepare student for. د جان ډیوي مطابق سکولز چې دی هغه یو سټوډنټ د څه دپاره پریفر کوي سټوډنټ چې دی هغه د څه دپاره تیاری نو فور پریزنټ لایف د پریزنټ لایف دپاره چې دی هغه څه کوي سټوډنټ پریپیر کوي د جان ډیوي مطابق ٹھیک ہے. ڈسکشن میتھڈ کین بی یوزڈ وین
اوس ډسکشن میتھډ چې دی ډسکشن میتھډ به کله کېږي تاسو له څلور آپشنز چې دی درکړل چې ټاپک ایزي وي یا ټاپک ډیفیکلټ وي یا ټاپک ویری ډیفیکلټ وي یا آل آف دی ابو نو ډسکشن میتھډ الو یوز کیږي په سایکالوجي کې د سایکالوجي مطابق کله چې ټاپک سوي ډیفیکلټ when the topic is difficult then discussion method is used نو بیا به discussion method چې دی هغه یوز کیږي ډیر ویورز اول مونږه 50 MCQs چې دی هغه کوو بیا به د هغې نه پس ریویژن کوو دین تاسو به ټیسټي ټیک ته نو تاسو به په خپله باندې ځان خپل جایزه چې ده هم په دې ویډیو کې اخیستی شي او تاسو به دا ټول 50 MCQs انشاءالله کلیر وي په دې لیکچر کې The main aim of teaching is the teaching main aim چې دی اصل دی to develop only thinking to develop only reasoning both A and B to give information no most correct answer چې دی هغه A and B مطلب thinking هم develop کول دي او reasoning هم develop کول دي ټیک ده An effective teacher is one who can was effective teacher هغه کم یو استاد دی چې هغه اثر انداز وي ټیک ده هغه کوم یو کېدی شي چې control the class motivate student to learn correct the assignment carefully give more information and less time نو best answer and کوم correct answer چې دی اسه دی motivate student to learn ځکه یو اثر انداز استاد یو مؤثر استاد کم یو کېدی شي چې هغه سټوډنټ داسې موټیویټ کړي د څه دپاره چې هغه سبق زده کړي ټیک ده استاد څه دی اثر انداز استاد کم یو کېدی شي چې هغه کم سټوډنټ چې وي شاګردان چې وي چې هغه موټیویټ کړي د څه دپاره د لرنینګ دپاره سبق زده کولو دپاره An assessment used to determine a person's ability in a particular field of studies is called اوس یو داسې اسسمنټ اخیستل چې په هغې کې د چا د یو کس داسې ابیلیټي معلومه شي په یو پارټیکولر فیلډ اف سټډي کې لکه زه اوس وایم چې بایولوژي نو بایولوژي یو پارټیکولر فیلډ اف سټډیز ده نو اوس په بایولوژي کې د ده اسسمنټ کول یا زه یم کیمسټري نو په کیمسټري کې د چا اسسمنټ کول یو پارټیکولر فیلډ دی ورته سټډي که نه نو هغې ته موږ څه ویلی شو د هغې کریکټ انسر څه دی اپټیټیوډ ټیسټ اپټیټیوډ ټیسټ چې دی هغه ټیسټ دی چې په هغې کې موږ د یو پرسنس ابیلیټي معلومو په یو پارټیکولر فیلډ اف سټډیز کې A teacher is considered successful only if he ټیچر یو استاد چې دی هغه به کله کامیابي تصور کیږي چې هغه څه وي انډرسټینډ his subject well لکه یو استاد دی هغه خپل سبجیکټ باندې ښه پوهیږي لکه زه اوس وایم چې زما بایولوژي سبجیکټ ته او ما له بایولوژي ښه راځي یا زما ملګری دی د هغه فزیکس سبجیکټ ته هغه په فزیکس باندې ښه پوهیږي هغه له فزیکس چې دی هغه ښه ورځي د دې خبرې مطلب دا دی چې انډرسټینډ his subject well لیکن د هغه نه ماشوم نه پوهیږي یا هغه ماشوم نشي پوهولی په خپل سبجیکټ کې خو هغه پی ایچ ډي کړله لیکن هغه ماشوم نشي پوهولی نو دا خبره غلط ده هغه کامیاب استاد نشي کېدلی get his article published in popular magazine هغه چې کوم آرټیکل لیکلی دی هغه څه کوي هغه په یو مشهور میګزین چې دی په هغې کې پبلش کړي نو دا خبره هم استاد سکسسفل نشي کېدلی gives 100% examination result هغه په ایگزامینیشن کې د هغه ریزلټ 100% دی لیکن څه ماشومان پوه نه دي نو کامیاب نشي کېدلی is gentle and easily approachable yes کامیاب استاد کم یو دی is gentle and easily approachable چې هغه په اسانۍ باندې چې کوم دی ماشوم پوه کولی شي او د هغه چې کوم سټوډنټس دي د هغه په طریقه باندې پوهیږي او په اسانۍ باندې هغه ماشوم پوهولی شي او ماشوم دا نه پوهیږي نو کریکټ انسر is gentle and easily approachable Women are given preferences in teaching on primary education لکه اوس کم ښځې چې دي که نه زنانه چې دي هغه ته ولې داسې پریفرنس ورکولی کېږي په ټیچنګ کې چې هغه د پرایمري ایجوکیشن دی نو څلور آپشنز دي she is emotionally understanding she also cries student don't scared men don't like لکه دا خبره څه ده چې سړي دا پیشه چې دی نه خوښوي ټیچنګ لکه زه اوس وایم چې یو سړی دی د هغه ټیچنګ نه دی خوښ یا سټوډنټ چې دی هغه بور کېږي یا دا خبره چې یاره هغه هم جاړي نه نو کریکټ انسر she is emotionally understanding هغه د ماشومانو په ایموشنز پوهیږي ځکه چې
ښځې چې وي هغه مور هم دي که نه. نو کور کې ماشوم سره زیات ټایم د موري، ماشوم چې لویږي د مور سره لویږي، ماشومان زیات انډرسټینډینګ د ښځو سره وي. نو ځکه شي از ایموشنلی انډرسټینډینګ. نو دې وجې نه ومن چې دی هغه ته پریفرنس ورکولی کېږي په ټیچینګ کې د پرایمري ایجوکیشن. د یوز انټرنیټ فور سټوډنټ ان دیر ایجوکیشنل اکټیویټیز از ان یور اوپینین. اوس دا انټرنیټ چې دی دا د سټوډنټانو لپاره ایجوکیشنل اکټیویټیز ده. ټیک ده، ستاسو په اوپینین، ستاسو په خیال کې ولې ده ټیک د پلیس اف ا ټیچر، ځکه چې هغه د استاد ځای ونیسي. ټیک ده، ځکه چې هغې د استاد ځای نیولی دی. میډیم فار ګډ ټیچینګ، ځکه چې هغه د ټیچینګ یو مؤثره طریقه ده. د ویسټیج اف پریشیس ټایم، ځکه چې ټایم چې دی هغه ضایع نشي. ګډ میډیم فار انټرټینمنټ. نو دې کې کوم کریکټ انسر چې دی هغه څه دی؟ میډیم فار ګډ ټیچینګ. ټیک ده، میډیم فار ګډ ټیچینګ، ځکه چې انټرنیټ چې دی هغه یو ښه ټیچینګ چې دی د هغې لپاره میډیم څه کوي؟ پرووایډ کوي. ډسکوري ټیچینګ از ایکچولی، اوس ټیچینګ چې دی د هغې ډسکوري چې دی هغه ایکچولی څه شی دی؟ ټیک ده، نو کریکټ انسر څه دی؟ کنسټرکټیویسټ اپروچ. ټیک ده. ټیچرز ریډ الاؤډ ټو د کلاس ټو امپروو سټوډنټ. استاد چې دی هغه ولې په چغه باندې سبق چې دی هغه پړاو وهي؟ نمبر 1 فیلینګ اباؤټ ریډینګ، ځکه چې هغه سره احساس وي د پړاو وهلو. پروناونسیشن، ځکه چې هغه کم ټکي چې دي مشکل الفاظ چې دي چې هغه د هغې پروناونسیشن وکړي. کمپریهنشن راولي. آل آف دیز. نو دا درې وړه خبرې چې دی هغه ضروري دي د استاد دپاره چې هغه په چغه باندې چې دی هغه په کلاس کې سبق وایي. ټو امپروو آل آف دیز. ٹھیک ہے. ټیم اکټیویټي ټو سمرایز ریډینګ از آلسو ټرم از. اوس ټیم اکټیویټي چې ده هغه سمرایز کوي ریډینګ سره سره از ټرم از. نو هغې ته څه وایي؟ هغې ته وایي ریلی سمري. In a round table discussion, the participants discuss topic among themselves and with the audience. اوس ټیبل دی په هغې کې پارټیسپیشن چا چې پکې حصه اخیستې ده هغه ډسکشن کوي. ټیک ته، ټاپک ډسکس کوي امنګ دمسلف. ټیک ته، خپلو کې او یا کم چې اورېدلو والی د هغوی سره. نو دا بیسیکلی څه دی؟ ټیک ته، بیسیکلی دا څه دی؟ دا انفارملی دی. دا څه دی جی؟ دا دی انفارملی. یوی فارمل ایجوکیشن، یوی انفارمل ایجوکیشن. ټیک ده، نو دا انفارملی ډسکس کوي ټاپک امنګ دمسلف اینڈ وذ د آیډینس. د یوز اف ټیکنالوجي ټو انهینس لرننګ پروسیس از کالډ ډیش ان ایجوکیشن. اوس ټیکنالوجي چې ده هغه انهینس کول د زده کولو په عمل کې، نو په سبق کې، په تعلیم کې هغې ته څه وایي؟ آی ټي وایي، انفارمیشن ټیکنالوجي. آی سی ټي انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ټیکنالوجي. سی انفارمیشن ټیکنالوجي ده. डी کا کمیونیکیشن ټیکنالوجي ده. نو کریکٹ आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ICT. ICT का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. According to email, the noblest work in education is to make a in dash. The email मुताबिक noblest work چې کوم دی ټیک ته in education is to make a dash. نو correct answer is reasoning main. ټیک ته، to make a reasoning main. as people grow، وای کله چې خلک لویږي بړاویږي د هغه عمر چې دی سیوا کېږي، لکه 30 years دی، 35 years شو، بیا 40 years شو، بیا 45 years شو، بیا 50 years شو. وای کله چې ګرو کېږي، ایلډر کېږي، بوډاوالي ته ځي، نو د ډیش آف لرنینګ ډیکلاینز. نو د سپیډ آف لرنینګ ډیکلاینز، د زده کولو کوم تیزوالی چې دی، سپیډ چې کوم دی هغه څه کېږي؟ ورو ورو په کمېدو باندې راځي. According to John Dewey, school must prepare student for dash. د جان ډی مطابق سکول چې دی هغه پریپیر کوي سټوډنټ فور ډیش، نو فور د پریزنٹ لایف. The truth of conclusion of an inductive argument is dash. وای هغه truth the conclusion of inductive argument is dash. نو the correct answer is option number D probable. Probable. A and dash assessment is one which measure what is intended to measure. ठीक है. No, a valid assessment
valid assessment is one which measure what is intended to measure. An assessment that measures a student's current knowledge for the purpose of assigning suitable course is called a dash. No, it is called diagnostic assessment. It is called diagnostic assessment. Diagnostic assessment मतलब دا دی چې یو student دی د هغه مونږ current knowledge چې دی هغه څه کوو for the purpose of assigning suitable course. چې یاره یو suitable course چې دی هغه ورته مونږ assign کوو ورکوو ورته نو د هغې دپاره چې زه ورته assessment کوم کومه جایزة علم نو هغې ته diagnostic assessment وایي. An assessment that is generally carried out at the end of a course to assign student at a course grade is called dash. اوس دې کې ګورئ فرق وپېژنئ دا دوه درې شیزونه چې دا ډېر امپورټنټ دي. اوس یو داسې جایزه چې هغه carried out at the end of a course لکه یو کورس دی هغه ختم شو هغه سبق چې دی هغه ختم شو او بیا د هغې نه پس زه کوم سټوډنټ چې دی هغه ته کورس ګریډ ورکوم نو دغې ته کم یو اسسمنټ چې دی هغه وایي نو دې ته وایي سومیټیو اسسمنټ. لکه تاسو خیال کړئ مونږ وایو فاینل ټرم ایگزام نو فاینل ټرم ایگزام کله وي فاینل ټرم ایگزام الو وي چې کله کورس چې دی هغه کمپلیټ شي د هغې په اینډ کې بیا اسسمنټ چې دی هغه کیږي نو هغې ته څه وایي سومیټیو اسسمنټ. لکه تاسو ته ما وایي فاینل ټرم ایگزام چې دی. which of the following is not a formal which of the following acha 24 number acha an assessment that is generally carried out throughout a course is called. was پر خو پیژنې ابل کې مونږ څه ویله چې at the end ټیک ده لکه فاینل ټرم ایگزام مونږ ویله. اوس هغه اسسمنټ چې کله کورس په دوران کې مونږ اخلو نو هغې ته بیا هم څه وایو فارمیټیو اسسمنټ. لکه اوس کورس خو لا کمپلیټ شوی نه دی خو هغې دوران کې به زه د ماشومانو جایزه اخلم نو هغې ته څه یم فارمیټیو assessment ورته یم. ٹھیک ہے. which of the following is not a formal assessment. په دې کوم چې ورکړي دي په دې کې فارمل اسسمنټ کم یو چې دی هغه نه دی. فارمل اسسمنټ کم یو دی لکه سکول شو کالج شو په هغې کې چې کم اسسمنټ کیږي جایزه اخیستلی کیږي ټیک ده د کوریکولم مطابق نو هغې ته فارمل اسسمنټ وایي. لکه اسایمنټ نو اسایمنټ خو سکولز کې وي که نه کالجز کې وي یونیورسټیز کې وي نو دا خو فارمل شو. پیپر نو پیپرز چې دی هغه سکول کې هم اخیستلی کیږي کالجونو کې چې دی هم پرچې چې دی هغه اخیستلی کیږي یا یونیورسټیز کې چې دی هغې کې هم پیپرې وي کویز چې دی هغه هم وي. نو کم یو چې دی هغه فارمل اسسمنټ نه دی ډسکشن مباحثه چې ورته مونږ وایو مباحثه چې ده دا خو مونږ سکول نه بهر هم کولی شو مباحثه چې ده هغه سکول کې دننه هم کولی شو نو دا فارمل اسسمنټ نه دی. which of the following is not informal assessment. اوس په دې کې کوم یو چې دی هغه انفارمل اسسمنټ چې دی هغه نه دی ټیک ده. نو انفارمل اسسمنټ پکې وایي کوم یو چې دی هغه انفارمل اسسمنټ نه دی نو هغه دی اسایمنټ. اسایمنټ چې دی ولې ځکه چې اسایمنټ چې دی هغه فارمل اسسمنټ دی ولې چې اسایمنټ هغه به سکول کې کالجز کې یونیورسټیز کې چې دی هغه کېږي څنګه اوس مونږ خبره وکړو دا فارمل اسسمنټ دی. which philosopher compiled kindergarten education system. دا kindergarten education system چې دی هغه کوم یو فلاسفر چې دی هغه کمپایل کړی نو هغه دی فریډریچ فروبیل. which educator give the idea of behaviorism in education. هغه کوم یو فلاسفرز دی چې هغه بیهیوریزم په ایجوکیشنز کې چې دی د هغې آیډیا چې ده هغه ورکړي و نو هر نیم از واټسن. who said these situations are mental calculation that are aspect of conflict and anxiety. لکه چې داسې سچویشنز چې هغه منټلی اسپیکټ کوي د چا سره چې هغه اسپیکټ چې هغه د تنازعات سره کانفلیکټ ان انزایټي چې د هغې سره څه کوي چې داسې سچویشنز چې دی هغه راځي نو هغه چا ویلي دا خبره چې کوم د چا کړې وه نو کریکټ انسر از رالف ټیلر. دا خبره رالف ټیلر کړې وه آپشن نمبر ډي.
فارمل ایجوکیشن آر سکول ټریننګ پریزنٹ اوس فارمل ایجوکیشن چې دی یا سکول ټریننګ چې دی هغه څه چې کوم دی پریزنټ کوي لرننګ پروګرام اف سټډي پلان پروګرام اف سټډي کولیکټیو پروګرام یا بیسیک پروګرام نو فارمل ایجوکیشن یا سکول ټریننګ چې دی په هغې کې پلان پروګرام آپشن نمبر بی ځکه چې یو خبره پلانینګ کې چې داسې خبره خو نشي کېدی چې اوس د سکول ټریننګ دی یا فارمل ایجوکیشن دی په هغې کې بس چې لکه سم راځي په لکه مرضی باندې نو هغه ویلی کېږي داسې خو نه ده خو پلان پروګرام اف سټډي ده In childhood, which condition are favorable for improving of skill and knowledge begin and dash. په ماشوموالي کې هغه کم حالات دي چې هغه فیوریبل دي یا هغه سکلز یا نالج چې دی هغه شروع کېږي د هغه ځای نه نو هغه چې دی هغه کور دی هوم چې دی لکه ماشوم فعله چې څه زده کوي یا ماشوم پهله چې څه راځي په خوله باندې یا الفاظ زده کوي یا سکلز د هغه امپروف کېږي نو هغه په کوم ځای کې کېږي هوم کې په خپل کور کې چې دی هغه کېږي From the given below, which is most suitable for the study of human behavior. دا کوم څلور آپشنز چې تاسو لا درکړي دي په دې څلور آپشنز کې کوم یو چې دی هغه سوټیبل دی د هیومن بیهیویر د سټډي لپاره ټیک ده نو our answer is psychology. Education dash explain the gaining experience from birth through old age. Education کوم یو ایجوکیشن چې دی هغه موږ ته دا ښیي چې کم ایکسپیرینس چې دی هغه شروع کېږي د پیدایش نه تر د بوډاوالي پورې د اولډ ایج پورې کله چې د لاست سټیج راځي نو ایجوکیشن سایکالوجي موږ ته دا ښیي دا چې دا خبره ایکسپلین کوي ټیک ته تشریح کوي د دې خبرې چې گینینګ ایکسپیرینس چې دی هغه د پیدایش نه تر د اولډ ایج پورې دی psychologists are agree that education's implies can be regarded as take the process product both process and product none of these no correct answer چې دی هغه option number C دی successful educational practices evolve from the application of dash methods نو دلته اوس لږ مسټیک شوی دا ساینټیسټ نه دی دا دی ساینټیفیک ٹھیک ہے scientific no correct answer is scientific methods. Skilled interviewer can discover many dash about person's interview. Skill interviewer چې کوم دی هغه څه دریافت کوي many dash about the person interviewer ټیک ده نو correct answer is facts شواهد چې دی هغه څه کوي ډسکور کوي dash includes data concerning family background and educational development. You have four options. The correct option is option number A, case study. The dash method is very useful in some areas of investigation. هغه کوم یو میتھډ دی چې کله انویسټیګیشن کوي د انویسټیګیشن ایریاز وي نو هغه هغې کې یوزفل دی نو کوېسچنیر ځکه چې اوس فرض که یو غل یا ډاکو څوک راونیسي نو د هغه به څه کېږي کم یو میتھډ به کېږي دلته کې یوزفل دی کوېسچنینګ که نه زه به دې کوېسچنس کوم چې دا غلا چا کړي ده څه ټایم شوي ده ستا سره څوک څوک نو کوېسچنینګ ټیکنیک ټیچرز آر کلوزلی اسوسیټډ وذ د ډیش پروسیس اوس ټیچرز چې دی هغه د کم یو پروسیس سره ډېر نږدې دی ټیک ده سټډي لرننګ ایوالویشن ابزروینګ نو ټیچنګ یا ټیچرز چې دی هغه د لرننګ پروسیس سره associated the option number B. The teacher can provide the kind of stimulation to enable the child to become dash learner. Tikta to become active learner. Option number D. Children should be given an opportunity to dash the democratic way of life in school. ماشوم ته داسې opportunity ورکول to dash the democratic way of life in school. چې جمهوري طریقه چې کوم ده زندگی طرز زندگی هغه په سکول کې افنا وکړي نو د کریکټ انسر از ایکسپیرینس ٹھیک ہے ڈیموکریٹک ایکسپیرینس The value of satisfaction and dash is emphasizing by the psychologist nowadays. By the psychologist nowadays. Education nowadays. When a teacher is certified to teach, it doesn't mean his dash is complete. It doesn't means as dash sorry دلته مو غلطي وکړه it is a learning option number
learning. ठीक है. When a teacher is certified to teach, it doesn't mean his dash is complete. دا خبره ډیره زیاته ضروری ده. یوازې د دې ټیسټ پریپریشن په لحاظ سره نو بلکې الله پاک تاسو کامیاب کا او تاسو چې کوم دی ټیچران جوړ شئ هغه وخت کې هم ستاسو لپاره ډېر ضروري ده. او یو استاد چې دی که هغه سرټیفاید ټیچر وي ټیک ده مطلب دا دی دی بي ایډ وکړو ټیک ده د های سکول کې ولګېد اس اس ټي ولګېد سی ټي پوسټ باندې ولګېد یا ډي ایم ولګېد فی ټي ولګېد نو د دې خبرې مطلب دا نه دی چې د څه مکمل شو. د دې خبرې مطلب دا نه دی چې د ایجوکیشن مکمل شو. ټیچر خو شو سرټیفیکیټ ورته هم میلاو شو لیکن تعلیم خو مکمل نه دی. ګن تعلیم خو چې څومره دی ژوندی دی نو تعلیم دی حاصلولی شي. Which test represent the test of abstract intelligence? Correct answer is A. Language. Mother is the dash academy of a child. مور چې دا هغه کومه اکیډمي ده د ماشوم نو first academy of a child. The famous educational psychologist German was ٹھیک ہے نو was an American. An assessment is dash if it is consistently achieves the same result. ٹھیک ده لکه اوس یو ماشوم دی دا هغه موږ جایزه واخیسته هغه 8 مارکس واخیستل the same result with the same student بیا د ده نه ما بله جایزه واخیسته دغه ماشوم دی او د بیا 8 نمبر یې واخیستی مطلب وایي دا کم یو اسسمنټ دی نو ریلیبل. The psychological environment of the class mainly the duty of psychological ماحول پیدا کول په کلاس کې دا چا ډیوټي ده student only class teacher community in class none of them نو دا د کلاس ټیچر ډیوټي ده. The best technique of teaching at primary level is پرایمري لیول کې ښه طریقه چې کوم ده د پړه وهلو کم یو د ګیمینګ ټیکنیک ټیچینګ ویت پنشمنټ پریکټیکل ټرینینګ نو ګیمینګ ټیکنیک لکه د ماشومانو سره گیم ویمز وغیره کول چې د هغو دلچسپي چې کوم ده راشي. which is the least important in teaching په سبق کې په ټیچینګ کې هغه کوم یو دی چې د هغې اهمیت ډیر کم دی نو پنشینګ د سټوډنټ ماشومانو ته سزا ورکول د دې ډیر لږ اهمیت دی. اوس به انشاءالله مونږ ریویژن چې دی هغه کوو او بیا به ستاسو نو ټیسټ چې دی هغه اچھا اوس مونږ چې دی هغه ریویژن چې دی هغه کوو. The concept of frenzialism in education means school curricula should focus on what is option number B everlasting. According to John Davis, school is an dash institution and education is a dash process, no social and social. In John Davis student-centered approach, learning the role of a teacher of a dash. ठीक है? No, correct answer is facilitator. According to John Davis, school must prepare student for dash for present life. Discussion method can be used when the topic is difficult. Option number B. The main aim of teaching is option number C, A and B, to develop only thinking and only reasoning. An effective teacher is one who motivates students to learn. Option number B. An assessment used to determine a person's ability at a particular field of study is called aptitude test. Option number A. A teacher is considered successful when he is, option number D, is gentle and easily approachable. Women are given preferences in teaching primary level. Option number A is correct. She is emotionally understanding. The use of internet and their activity in your opinion. Option number B, medium for good teaching. Discovery teaching is actually option number C, constructivist approach. Teacher read aloud to the class to improve student. All of these. Option number D. Team activity to summarize reading is also termed as relay summary. Option number C, correct. In a round table discussion, the participant dash discuss topic among themselves and with the audience informally. The use of technology to enhance learning process is called ICT in education. Option number B. According to Emile, the noblest work in education is to make the correct answer is reasoning main. Option number B. As people grow older, the dash of learning decline. The speed. Option number A. According to John Davis, school must prepare students for present life. Option number A.
The truth of the conclusion of an inductive argument is probable. Option number D. A dash assessment is one which is intended to measure valid. Option number A. An assessment that measures a student's current knowledge for the purpose of assigning suitable course is called. Correct answer option number A, diagnostic assessment. An assessment that is generally carried out at the end of a course to assign student a grade is called summative assessment. Which of the following is a formal assessment? Formal assessment is not a formal assessment. Discussion is not a formal assessment. An assessment is generally carried out throughout a course. Throughout a course شنو هغه څه شي formative assessment. Which of the following is not informal assessment? Not informal assessment. Assignment is not informal assessment. Which philosopher compiled kindergarten education system? Friedrich Frobel. Option number A. Which educator gave the idea of behaviorism in education system? Option number D. Watson. Who said that these situations are mental calculation that are aspect of complex and anxiety? Option number D. Ralph Taylor. Formal education or school training presents. Option number B. Planned program of study. In childhood, which conditions are favorable for improving our skill and knowledge begin in. Option number A. Whom. From the given below, which is suitable for the study of human behavior? Option number C. Psychology. Education dash explain the gaining experience from birth through old age. Option number D. Psychology. Psychologists are agreed that education implies can regarded as dash. Option number C. Both processes and product. Successful educational practice evolved from the application of dash methods. Option number B. Scientific. Skilled interviewer can discover many dash about the person interviewed. Facts. Option number C. Dash includes data concerning family background and education development. Option number A. Case study. The dash method is useful in some case areas of investigation. Option number D. Questionnaire. Teachers are closely associated with the dash process. Closely associated with the learning process. Option number B. The teacher can provide the kind of stimulation to enable the child to become dash learner. Option number D. Active learner. Children should be given an opportunity to dash the democratic way of life experience. Option number B. The value of satisfaction and dash is emphasized by the psychologists now a day. Learning. Option number A. Learning. When a teacher is certified to teach, it doesn't mean his dash is completed. Option number B. Education. Which test represent the test of abstract intelligence? Option number A. Language. Mother is the dash academy of a child. Option number D. First. The famous educational psychologist German Bremen was. Option number D. American. An assessment is dash if it is consistently achieved the same result with the same student. Option number C. Reliable. The psychological environment of the class mainly the duty of. Option number B. Only class teacher. The best technique of teaching at primary level is. Option number A. Gaming. Which is the least important in education? Option number B. Punishment. Dear viewers, was بس تاسو نو ټیسټ علامه د هر یو ام سی کیوز بس تاسو سره 3 سکند چې دا ټایمي تاسو ځان سره خپل انسر چې دی نوٹ کوئ. دا واس تاسو ټیسټ چې دا شروع شو. تاسو سره د هر یو بلینک ام سی کیوز 3 سکند ټایم به وي. تاسو ځان سره خپل نوٹ کړئ او کوم کریکټ انسر چې دی هغه به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشنز کې چې دی هغه میلاو شي. د هغې نه به تاسو خپل هغه کریکټ انسر بیا راوباسئ. تاسو به خپله اجازه په خپله والی چې څومره بلینکس تاسو یې کړي دي. لیټ سټارټ. دا اوس تاسو ټیسټ چې دی هغه سټارټ دی.
دا ستاسو ټیسټ چې دی هغه سټارټ دی. د دې نه مخکې مونږ ډسکشن وکړو، بیا مونږ ریویژن وکړو. اوس ستاسو ټیسټ چې دی هغه سټارټ دی. تاسو د هر ایم سی کیوز 3 سیکنډ ټایم دی. امید ساتم چې تاسو ته به زما ویډیو چې ده هغه انټرسټینګ لګېدلی وي. که فرض که تاسو ته زما ویډیو انټرسټینګ لګېدلی وي پلیز لایک اینډ سبسکرایب مای چینل. او زه ستاسو د آیډینس ډېر زیات مشکور یم چې تاسو ماله دومره مینه راکوه چې زما سبسکرپشنز چې دی هغه راځي ورځ تر ورځه په هر یو ویډیو باندې. تھینک یو سو مچ فور یور لوز چې تاسو دومره مینه ساتئ او سبسکرپشنز چې دی هغه زما بړاوئ. تھینک یو سو مچ. انشاءالله د دې ویډیو کتلو نه پس به ضرور بل ضرور ستاسو سایکالوجي پورشن چې دی هغه به کلیر شوی وي. کم کریکټ انسرز چې دي انشاءالله هغه به تاسو ته په ویډیو ډسکرپشنز کې چې دی هغه میلاو شي نمبر وایز. ما به نمبر هم ورکړی او ورسره به کم کریکټ انسر چې دی هغه ما ورکړی. نو د هغې نه تاسو بیا خپل جایزه چې دی والی چې څومره کوېسچن تاسو ټیک کړي دي او څومره تاسو چې دی هغه غلط کړي دي 50 آوټ 50 کې ستاسو نه مارکس چې دی هغه جوړ شوي دي. تاسو به خپل مارکس چې دی هغه کاونټ کوئ. ویډیو ډسکرپشنز به تاسو وګورئ، د هغې سره به تاسو خپل هغه کم کریکټ انسر چې تاسو خپل لیکلی وي هغه به تاسو بیا وګورئ. د هغې سره به خپل کم کریکټ انسر چې دی هغه کاونټ کوئ او کمنټس کې به تاسو ضرور ووایئ چې څومره 50 ټوټل بلینکس دي تاسو پکې څومره ټیک کړي دي. کمنټ سیکشن کې به ضرور تاسو بیا خپل مارکس منشن کړئ چې ما ته پته ولګي چې تاسو خپل اسسمنټ چې دی هغه په دې ویډیو کې کړی دی. अच्छा सो डियर व्यूअर्स थैंक यू फॉर वाचिंग. हमने पदी के मुंग डिस्कशन वको अवल द 50 ब्लैंक्स بیا مونږ د ریویژن وکړو، بیا تاسو نه جایزه واخیسته. امید ساتم چې تاسو به زما ویډیو چې کوم دی ښه لګېدلی وي. که تاسو زما په چینل نوي راغلي یې زما چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ. تھینک یو سو مچ. بیا مې لایو په نیکسټ لیکچر کې.